دغه شی پیدا کړي یا موږ دغه چې کوم د پارکونه مو دي یا موږ سبزي دي یا موږ نیري مځکې دي مځکو باندې هم توته چې کله دا بارانونه هم نه کېږي له پاسه دغسې غلمو لیډران جوړ کړي دي چوک ملا په شکل چې چوک خان په شکل چې نو د دې دغ قوم خو به تقدیر دغه تیارې جوړېږي دغه بدامني به جوړوي دغه پسماندګي به جوړوي عزیزانو اشفاق خان به تقریر کوي زه د تقریر نه اورېدل غواړم زه به ناست یم ورته زه تاسو ته اخیره خبره کوم ما سره اول په دغو تاکیدو چې دا کډوالۍ یا دا غلامي توکونه دغ فرید خان ما کړل چې بله ورځ یې جلسه وکړه دا ډېر تاکیدي یې راجمع کړل او په خدای لاس ته دې قسم وي واورو خلکه ما یوه روپۍ حرامه ښه چې ما په ووټ باندې لګولي نه بیا ولګوم که غیرت د پښتو ووټ څوک راکوي خو قبول دا که نه راکوي نو خرڅ دې کي خو زه دا درته وایم چې لږ کوششونه به په ده سلي دوره مینتونه دوره زارۍ دغه یې ثمره با سال ده دا کسان په دې خپل جیب نه دا خرچې دا لاګتې چې الیکشن راغلی ده تو ما سره ورځې شپې شورېږي زه بیا دې تاسو باندې زه یو کمې کمې ښېګړې بدل در ګوډوم نه په دا کاڼو مو لاسونه خورېږي خو لږ خودور خو ورکوو نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دې لکه مروت ډېر تکړه میړنو همزکې تاتزۍ خلکو ته ما سلام زه دوره درون استقبال باندې او دوره ګڼ تعداد باندې چې دا جلسه دا ته خلک راغلي دي زه د ټولو شکریه ادا کوم منتظمینو بالخصوص او زه دا دوه خبرې اول د تعقیدو بارے چې ګرد لکي ضلع ته کوم پرون په لنډوي چې موږ جلسه وه او نن دا تعقیدو چې دوره غټ مخلوق ترجمه ده په خدای یقین وکړو خپله چې خو مړ دوره ډېر وکړ تعقیدو خدا په قسم درته وایم چې سل کاله نور تېر شي که نه چې تعقیزه قوم چېرته چېرته آباد ده په غیرت په پښتو په مېړانې اول نمبر یو ما درته سلام ده نشاط اول شوط مه کوئ عزیزانو دو درې خبرې به کومه لږ غلي شو دوره ډېر خلک ختلي خو در کوز شو که نه لږ کوټي زړه د لارې پرېږدي که نه داسې ده چې 50 کاله دا میوزیک بند کوه چې 50 کاله سیاست باندې چې نظر واچوي سن 70 نه غزني خیل ملا 77 دا الیکشن دي 84 88 93 97 2001 8 13 18 ادا 2024 یا ملا پاس تھا یا غزنی خیلو خان پاس تھا یو ملا اشفاق خان تر تلشتاری تر زور خور کوو ظالمانو عزیزانو 50 کاله چې تاسو سوچ وکړو که نه که موږ باندې لا ملا ده لا غزني خیلو خان ده دغو به صحیح کړې ده او ملا چې درځي دواړو بیان درته کوم خو ملا چې درځي دا 40 50 کاله دا کار وکړو
چې موږ د انبیاء ورثایو موږ ته ووټ راکړو دا موږ ته ووټ راکول دا د جنت ټکټ هم دا ګناه دې هم معافېږي او مزه یې جنت ته به رسي دا یې دو مختصر بیان ده کدالی زبر ہوتا لوتا دالی کیا کدالی کجا کی خود کسی نتیجہ دغه چې موږ د انبیاء ورثای او دوام غنی خیلو خان بیا په دې شدا چې و ناره ده چې پیسې نو ووټ دو بل چې کیسه نشته کله چې کیسه یو تاسو ورو ما خو تر اوسه پورې چې په بلې کیسه نه پوښتلای اوس مولوی صاحب چې کوم دا زوی راغلی ده لډي خان نه او موږ کبډي چې هغوی که نه بیا ورته یې پلانې پیاوړی راوستو نو دا پیاوړی راغلی ده پیاوړو چې کومه ژبه شروع کړې ده د قوم واورېدله خپل یو رد عمل یې هم په ورکړ په هغو کیسو نه جو ولې چې ډېر کشته ورته تللی وم او دومره غټ درانه خلک یو درنې خبرې کول غواړم خو صرف د دو دا تصویر درته ښوم چې په ژبې باندې ته دروند نه یې ته عالم هغه سوري ته هم نه رسې ته چې کله خلکو پسې خبره وکړې غزني خیلو خانان دې پتنګ کړي عمران خان او چې تا ته څوک جواب درکړي بیا وایي جومات پسې خبره وکړه جان جماعت تسی خی جماعت پسی جان پٹی دین پسی خبر وکړه نه ته دین یې نه جماعت یې ته یو شاه یې پیژنه د پوندو نه چې مدینې ته دین راځي نو پیغمبر هغو خلکو ته منافقین ویلي دي نو ده هغو خلکو ته منافقین ویله چې کوم د ده په زوی اعتراض وکړه نو سوال دا ده چې اول خدا تشبیه ډېر غلط ده پیغمبر هجرت او د اتا دا زوی دلته درېدا دې چې کومه سمه نه خوري بل دا ده چې د مکې کفارو د ظلم د لاسه پیغمبر تنګ و دا تا سره کوم کفار ناستو په ډي خان چې تاسو یې لر لاړ بل زوی دې چې کوم دا ټانګ ته ولاړ بل زوی دې ټانګ ته ولاړ خبره ده پیغمبر د هجرت خبره کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو خپل د کپڑو باندې پنځه پیوند وو او د دوه والا کپڑا له دوه بین راځي چې دا کم سپین غټ قانون د کجل واغوستي دا له امارات راځي او چې کوم کوئی دل استعمالي هغه اتر سعودي عرب نه راځي کم موټر چې استعمالي 15 کروڑ یو بلٹ پروف تھا دا له جاپان نه له جرمني نه راځي او دا کم خوراک چې کوي دا کجل میزونه مو بلیدلي چې دا سپندر په پراتی یا دغه جناور په پراتی جگہ خو چې کوم دی رحمان عمران خان ټیم چې سینیټر و به درخواست ورکړو دای هغه غوړو ته چربي 25 کیلو چربي چې وا 25 کیلو چربي 46 लाख रुपए को मौलाना से कश्मीर कमेटी के कोम دا مستی چلی دي لکه دا مستو حساب چیرې که پسې اوس کنه دا دوه وایي علما د انبیاء ورثه دي دغه شیان جانونه دوه ورثه شي 50 کاله دوکړه یې کړې ده اسلام په نام باندې د ضمیر او د شعور په نام باندې او خلک تللی دي دغه کار غزني خیل وکړی ده غزني خیل رئیسي 40 سال راځي خوښولو چې کورمتنګي ده کورمتنګي لا نه راغله اتیا کالو ته سلیم خان ورسېد نن ولاړ ده او وایي چې ما ته موقع راکړو چې زه یې تاسو خدمت وکړم ما والد صاحب پورا بیگو خیلو چوچو ورته دوته ووټ ورکړی ده پاس کړي مو دي حق خدا و چې دا یو ورته به ما تر پرې شوی په ژوند کې اول وار ولاړ
ویلی بیا و چې وراره مو خو چلو جدا یو ورته د ننګ موږ پتا کړای اوس کا اتیا کالو چې جوړ شي هلته مې ګلباز دی ګان چې ورته لا چې مطلب دا نه چې څنګه خلکو ته پرې جنبې ته تللی شي نه مړ جنبې ته تللی شي نه پنځونۍ ته تللی شي ولې چې کلر لاړې بیا به شاته بیټرۍ لګیا جانته چې هلته نور په وچلېږو نه دا خبره نه 80 سال بعد کوم سړي وجود دور برداشت لري دا خبره نه ده هر یو سړی 80 سال بعد خلک لا اسلام خان بیا په دې شدا منمه کمال وکړ 80 سال اوس هغه خو نه ته ورسېد شمال ادارې اوس جوړات نیولې ده او شمال ادار دین ده ادیا ده یقینا سلام دی پښتو لومې داسې ودروله غیرتی خان چې بیا دغه عزت کېلو خان هم ده شاباسي ورته ووایي په د مهنګۍ داسې مثال یې وکړي چې هر ورته بیا خرڅ شي پوهېږلې هر ور بیا خرڅ شي او په نوي سال کې خرڅ شي تره اوس خو به مړېږي چېرې به دې نام چېرې چې روغې شاته به دې تاریخ بدل کړی و او پیسه او دومره خدای پاک اوس ورده زمنې دي ډېټا دې شته ده خو بهرحال دا لونګۍ به وینو چې ور خرڅېږي دغه سړي ته دې خیري زما سره چې ولاړ ده په دا ګردو خانانو چې دا یو خان ورپاته ده بله ورځ یې ویله چې دا برېت یو ویشته مې په خدای که په د کروړ غزني خیر راله واخلي او نن باوجود د دې چې څه ګڼو چې د ده حقونه وو خو قرباني دې ته وایي چې ما سره جلسې ته روان ده په خپلو پټرولو روان ده په خپلې خرچې شورېږي د پښتو مېړانه د سړیو پته نه لګي چې ټیم په راشي نو د اشفاق خان زه دې تا دغې پښتو ته سلام کوم چې نن چې هر سړی خرچېږي لګیا ده اشرف قیمتونه ریټونه تا ته کوشش وکړو خو هر شي ته دلته ورکړه نن د پی ټي آی سره ګرځي خان دپاره ګرځي موږ دپاره ګرځي کاچې زه یو ډېر غیرتي خلک یو کاش چې ما وس چې وی چې د تاسو دغه څومره مړي سلي دي چې دا ما چیرې مخنیوی کړی وی څومره بیا دام ځکه لیوني پیدا کوي واورو مولوي صاحب ته واوره غازي خیل خانه ته واوره ډېر ورته دی کله یو نمبر کله بل نمبر خو دواړه رانګ نمبر دي 93 97 2001 8 13 18 لا ملاده الاده بل بلاده دا جنگ غلیسو غلے دا وارو دا جنگ زتا سو هر وجوان توائی دا جنگ رولا نشو بکلے چتر چوپے رے پتگے خاوری چے زمین فروش خلقی زمین فروش خانانی زمین فروش لونگی وروکته چې دا لونګۍ ریوړی په باو باندې دا غزني خیلو واخیستل دی واورو
کدا جنگ ګټل غواړو د خان امید پوره کول غواړو خپله پښتو درول غواړو په خپلې خاورې باندې ګرد پاکستان ته دا ښیل غواړو چې مروت نه خرڅېږي مروت نه خطا کېږي مروت په پښتو په ننګ باندې جان ورکوي بیا واورو 8 فروری ته دا تاریخ صحیح نه ده دا عمران خان درته ولاړ ده عزیزانو چې کوم خلک نن ملا عمران خان پکې خبرې کړي دي چشمر پرېږدئ کښېنه پپړوالا کښېنه ته کښېنه مولوي راغلی ده خان پسې نن سپکه خوله والېده یو منټ په دغه خاورې په دغه خاورې چې عمران خان پسې څوک خبره کوي زه پرې وباسو عمران خان پسې چې څوک خوله پلیته کوي دا خولې ته دا خاورې ور واچوي ومولوي واوره خان زموږ شهزاده ده خان زموږ لیډر ده خان زموږ مرشد ده تا غوندې دین فروش مولاګان خان خان